او دا یاد ساتئ کوم کس چې غسل ورکوي دا یو امانت دی. لہذا که ته سم داسې نامناسب حالات ووینې نو چې د دې کمرې نه بار ونه وځي، بلکې که تا ولیدل نو ده ته به هم نه ویل دا هم تا څه کمره کې دی ده نه دی لیدلی، ده ته هم د ویلو اجازت نشته، ده ته هم د ویلو اجازت نشته. دا تا سره دا امانت کو. یو زنانه غسل ورکو یو ښځې ته او کله چې دې د لاس ورسېدو پتون یې له لاس کېښودو نو دا خبره یې وکړله چې پته نه لګي دې به څونه بدکارۍ نه کړي، څونه بدکارۍ. دا اوس د غسل په ټیم کې هغه پې دا الزام ولګو نو څنګه چې دا خبره وکړه ډایرکټ د هغې لاس د هغې په پتون پسې ونښت، بیا یې لاس د پتون نه لر کېده. نو ډېرې وسې وکړې خلکو ترې راکږي دې نه را لر کېږي، خبره بار د کمرې نه ووته چې دا ښځې لاس یې نیولی دی دا اوس را لر کېږي نه. نو ډېرې وسې پې وکړې د هغې چې دی خو هغه لاس لر کېده نه. بیا یې چا دا وویله چې بس دا لاس د دې ښځې نه کټ کړي دا به ورپسې پاتې شي. هغه ویل څنګه دا خو زمونږ ژوندۍ ژاړه ښځه د لاس دې څنګه کټ کړو. بیا هغه د دې چې کومه ژوندۍ ښځه وه د دې کورواله ویل چې به تاسو له دا پتون لګوي څه کټ کړي هسې به هغه مړه. هغه ورته ویل ولې موږ د خپل مړي بېعزتي وکړو. دواړه دې ته نه تیارېدل. هغه وخت کې امام مالک رحمت الله علیه موجود و، په هغه پسې کسان لاړل او هغه ته یې وویله چې دغه شان یو مسله شوې ده نو ښځې لاس چې دی هغه مړي نیولی دی. نو بیا هغه تپوس وکړو تا چې مړی لمبو څه خبره دې کړې وه، ولې ورته تاسې نه ویلې چې داسې خبره شوې ده. بیا هغه د هغې نه حقیقت تپوس وکړو چې دا هسې دا لاس نه نیسي څه به دې کړي څه دې ویلي دي. بیا هغه مجبوره شوه ورته ویل چې ما دا خبره کړې وه چې دې به بدکاري کړي دا او دا دا. هغه ورته ویل چې تا په دې تهمت لګولی او د تهمت سزا چې دی 80 کوړې دي، لہذا کوړه راوړئ او 80 کوړې څنګه چې 79 کوړې شوې او څنګه چې 80مه کوړه وخله ډایرکټ د هغې لاس د هغه ځای نه خلاص شو. دلته کې دته د تهمت سزا میلاو شوه، اولته کې الله پاک هغه د دنیا نه پاک او صفا او پاک دامنه رخصت کړه. تا په الزام لګولی دی نو لہذا د مړي د عزت به ډېر زیات خیال ساتئ، ورنه دا معامله موږ سم را روانه سبا به موږ هم په دې تخته پراته یي. څنګه چې دا زموږ ته محتاج یا سبا به موږ بل ته محتاج، لہذا دا تخت ځان سره را یادوئ نو انشاءالله داسې څه خبره به نه کړي. نور څوک اوس تپوس کوي خلال بس ضروري نه دی، که بیا هم کولی شي نو څه مسله نشته، کولی صحیح دي کولی شي حلال ولا کولی شي. جی بالکل ینګ چې د پوخ عمر په دې کې چې صرف طریقه چې درته زده یي خبره باندې پوه شوې چې طریقه درته زده یي بس غسل ورکولی شي. او بل سړی امانتداري چې هغه د مړي عزت او ورڅه برقرار ساتلی شي او پکار دی چې کم نه کم کسان نو خپل کسان دا دی چې هغه به د هغه د عزت لږ خیال ساتي او که خپل کسان یې ډېره خوار او بیا دا دی چې نیک کس وي نو چې څومره کس نیک وي هغومره به د هغه طریقه هم د سنت مطابق وي او د هغه د عزت او د هر څه خیال به هم ساتي. نو نیک کس غسل راوستل پکار دی. نه دغه خبره صحیح ده، دا خبره دوی ډېر اهم سوال وکړو چې کله مړی لمبې نو سر به کوم طرف ته وي. نو دا یاد ساتئ سر به د قبلې نه اخوئ، خپې به قبلې طرف ته راولي. دا چې اوس موږ سملولې دا طریقه نه ده. موږ چونکې تاسو د اسانۍ دپاره نور چې کله تاسو مړی لمبوئ نو د هغه خپې به قبلې طرف ته څنګه چې خلک مونځ کوي نو خپې کوم طرف ته غځئ، په ناسته چې څوک مونځ کوي قبلې طرف ته خپې غځئ که نه، نو دغه شان او په ملاسته چې مونځ هم کوې نو خپې به قبلې ته کوې، سر به دې راوچت کړی که نه. نو دغه شان چې کله مړی لمبوئ د هغه خپې به هم قبلې طرف ته دې خبر باندې پوه شوې. نو غسل ته به اړې راړې نو کفن کې نه، کفن کې څونه چې کله قبر ته کوزې نو بیا به هغه له باقاعده کروټ ورکې د دې قبر د یو دیوال ته به وله باقاعده کروټ به وله لګې ډډه به ورکې چې هغه مخ او سینه قبلې طرف ته شي، هغه ضروري دي. صحیح شو؟ واخر دعوانا